علماو لیکلي دي د یو بېلمانځ سړي په وجه او د یو بېلمانځ ښځې په وجه 7 کورونه سپېره کېږي چې په کم کور کې په کم کلي کې یو بېلمانځ سړی وي یا یو بېلمانځ ښځه وي نو د دغه یو بېلمانځ سړي یا د یوې بېلمانځ ښځې په وجه باندې 7 کورونه سپېره کېږي او ستا په کور کې چې څوک لمونځ نه کوي یا ستا ښځه یې نه کوي یا ستا زوی نه کوي یا ستا ورور نه کوي نو ستا د کور به څه حال وي ستا کور به هم سپېره وي ستا په کور کې به برکت نه وي خوشحالي به نه وي اتفاق به نه وي اوس یو چا ته وایي یو سپین ږیري ته یو حاجي صاحب ته وایي کاکا دا ستا زوی مسجد ته نه راځي دا ستا زوی لمونځ نه کوي نو دی وایي څه په وکړم خوا دې د واده والا ده څه زه نشم ورته ویلی زما تر قبضې ووتی د واده والا ده نو چې دې کاکا ته ووایې چې ستا زوی یوه میاشت کار ونه کړي له کمرې راونوځېږي تا ته ګټه رانه پیسې درته رانه وړي نو ته به جنګ هم ورسره کوې دعوه به هم ورسره کوې خوشکه به هم ورته کوې حتی چې د کور څخه به پیسې اخلې د معاینه به په لاس ورکوې د کوره به پیسې اخلې ورته وایې به چې ځه ووځه له کوره خواري نه کوې روزګار نه کوې پیسې نه راوړې نو ته به خپل زوی سره جګړې به کوې د کوره به پیسې اخلې خو افسوس چې کله لمونځ نه کوي نو ورته وایي څه په وکړم هذا لما سره یو رقم د پونه هذا د واده والا ده زه څه په وکم په دې ځان نه خلاصولای په کاروبار کې خود ته خوا ورسره بدهې په کاروبار کې ته خوشک ورسره کوې لیکن د لمانځه وخت راشي بیا د واده والای د لمانځه وخت راشي بیا په ژره وي نو په ورځ د قیامت به د تا څخه حساب کتاب کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د کور مشر داسې ده لکه هغه شپانه د رمې چې کله یو شپانه رمه ګوري نو چې کله کور ته ماښام راولي نو د رمې مالک د شپانه څخه بس خاص کوي چې دا پسونه دې څنګه کتلي دي په څنګه طریقه دې کتلي دي نو د هغه رقم حساب کتاب اول د کور د مشر سره کېږي چې تا د خپل اولاد د خپل د بچو تربیه څنګه کړې وله په څنګه طریقه دې دوی پالل نو په دې باندې ځان ما او تا نشي خلاصولی په کاروبار باندې زه ورور ته خوشکي کوم په کاروبار باندې زه زوی ته خوشکي کوم چې کار سته ته کار نه کوې جنګ هم ورسره کوم خوا هم ورسره بدوم خوشکي هم ورته کوم او بد یې ایسوم لیکن چې کله د لمانځه لمر راسي بیا نو الله دې هدایت ورته وکړي بیا خالي دغه الفاظ وایي الله دې هدایت ورته وکړي چې الله یې ورونه شي موږ یې نسو ورښولی نو دلته ولې ته دی نه ورته وایي چې الله دې په کار برابر کړي الله دې دونه طاقت تا ته درکړي چې ته کاروبار وکړې پیسې راوړې دلته خو تل تر لرګي لاندې شې لرګی دې په لاس کې درېږې نه خپل زوی کور ته نه پرېږدې چې ګټه نه درته راوړي چې کاروبار نه کوي له زوی سره سم خوراک نه کوي سمه خبره نه کوي لیکن د لمانځه په وخت کې الله دې وروښي په دې ځان نسو خلاصولی دا یاد ساتئ ټول دا یاد ساتئ خپل اولادو باندې حکم کوئ چې هغه 5 وخته لمونځ کوي لکه څنګه چې ورته په غوسه یې لرګی دې په لاس کې نیولی چې ولاړ شه کار ته څنګه کار ته نه ځې دغسې به ته زوی ته وایې چې ولاړ شه لمونځ وکړه لمونځ په جمع وکړه څنګه یې نه کوې بیا دې ستا زوی سم نه شي